ګرانو کتونکو مونږه خبره کړې وه د پرنټینګ پریس فوټوسټیټ او د فوټوسټیټ دوکانونو چې دا به 16 دسمبر نه تر 20 دسمبره پورې ډیپټي کمشنر نوخار دی باندې دفعه 144 لګولې ده او دا به تر 20 دسمبره پورې بند دي. تفهیم دا ضمن انتظامیه دی کوم اقدام کړی ډېر ښه اقدام دی ته ویلی شي ولې چې دا وي شفافیت لپاره د ووټ تقدس به کولو لپاره چې زه اوس کوم ووټ واچوم چې صحیح دغه ته ورسي امیدوار ته ورسي نو دا ښه ضمن ته ښه سټپ واخلي لپاره نو دا مونږ دی وګورو دا تجربه شوي وه اوس چې کوم نږدې کوم دغه کنټونمنټ بورډ الیکشن په نوشهره کیمپ کې شوی نو په هغې کې دغه شان دی چې یو شاپ و په هغې کې داسې کمپیوټر ماهران کوم دغه کمپیوټر اپریټر دي نو هغوی دغه شان دي سیم دغه شان دي کوم الیکشن کمیشن چې کوم تیار کړی بیلټ پیپر و دغه شان دی بیلټ پیپر تیار کړو او هغه په دغه ډلې استعمالېدو بیا هغې نه بعد حکومت اپوزیشن باندې نظام ولګولو اپوزیشن په حکومت باندې نظام هغه کاغذ استعمالېدو هغه پرنټینګ استعمالېدو بالکل سیم همغه شان دی پرنټینګ استعمالېدو چې الیکشن کمیشن پرچې کې او پریس ریلیز کې ذکر هم د کنټونمنټ بورډ د هغه واقعي شوی دی نو تفهیم دا کوم دی د بندش ولګو دا څه لګولي په تفهیم مونږ دې سره دا خبر مې چې دا کمپیوټر سیستم چې کوم راوتی دی نو پرنټینګ ماشین خو انتظام یې بند کړي چونکې هغه کورونو ډېر لوی سیټ اپ وي او کور ته نشي منتقل کولی خو کمپیوټر سیستم چې دی هغه په کورونو کې هم لګېدلی هر چا کور کې دفتر کې لګېدلی دی نو که څوک داسې جلسازي کول غواړي هغه ته دا ضروري نه ده چې دوکان کولا وي نو زه به کولی شم ما مارکیټ کولا وي ما ته اجازه میلایي یا پرنټینګ پریس ماشین کولا وي زه دا سیټ اپ چاته په کور کې او بیٹک کې سیټ اپ بهر ځای کولی شي سیټ اپ وایي چې ته اونې لاندې کېږي پرنټر هلته یې کولی شي په ځنګل کې کېنو سو هلته یې کولی شو په کور په بیټک کې کېنو سو سایډ ته هلته هم دا بوګس فورټ سیم دغه شیان تیارولی شي نو موږ ویلو چې انتظامیه د دې باندې نظر اچول پکار دی چې دا کم خلک دي او داسې کمپیوټر ماهران دي یا مخکې کړي دي هغوی باندې نظر اچول پکار دی چې آیا هغوی کې د خپل کورونو کې داسې کېږي یا بل چوکیو کې کېږي یا بل ځای امیدوار ځای کې کېږي هلته دا خپل دغه کې کمپیوټر ولګي هلته جیري بیلټ پیپر تیاري نو په دې باندې هغه اقدامات پکار دي لاندې چې دا هم ښه دي چې ووایو دا هم اقدامات وکړو دا ښه دي بازار کې کوم پرنټینګ پریس دی په دې پابندي ولګولی یا فوټوسټیټ کې یو اویرنس پیدا شو بالکل هوښیار شو خلک یې هوښیار کړل دغسې ګرانو کتونکو یو 3 اهم خبرونه دي